داسې کس سره ځان دکاندار کې د هغې سره مزدوري شروع کړي چې هغه ستا دین تباه کړي ستا مونځ تباه کړي د وجې نه څومره صاحبان چې دي که هغه د کمپنیانو مشران دي که د دوکانونو مشران دي که د سټورونو مشران دي په کار د هغه د خپل رعایت سره ویل چې څه کمپنیانې داسې شته په د پاکستان کې زموږ په د پاکستان کې شته چې هغې د مونځ اجازه نه ورکوي په دوران د سفر کې بل د ګاړو یو کمپنی ده فیصل مور په نوم باندې کسونو باندې یو کمپنی ده د بسونو نو یو کس پکې سفر کا او مزل یې پکې کاو چې کله د مانځه ټیم شو او هغه ورته ویل چې په دې کې د مونځ اجازه نشته د مونځ اجازه ځینې داسې مالکان شته دی په دې پښتنو کې شته دی چې هغې په کاروبار کې چا د مانځه اجازه نه ورکوي مطلب مزدوران ورسره دي کاروبار ورسره کوي کار ورسره کوي مونځ ته یې نه پرېږدي ولې لکه د سیب د طرفه آرډر نشته چې ته مونځ وکړي ته ځان ته مسلمان وې بیا ته ځان ته پښتون وې ته چې ته داسې کارونه کوې الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونځ دا د دین ستن ده لکه څرنګه امام صنعاني رحم الله چې کومه خبره کړې ده یو خیمه ده د هغې په منځ کې د خیمې ته چې کوم دا لرګي ولاړ دي دغه شانتې کوم بازوګانو ته ولاړ دي په دې باندې کلکه ده په دې ګوټونو باندې دغه شانتې د دین چې اصل او مینځ دی دا مونځ دی مونځ چې کله مونځ تا تباه شو مونځ دې لاړی څرنګه چې یو کور د هغې نه دیوالونو ته ګزار کړي او خیمه راولېږي داسې ستا را دین هم بیا کمزوری کېږي د داسې کس سره چې هغه په کاروبار کې تا مونځ ته نه پرېږدي داسې کس چې هغه په ګاډي کې تا مانځه ته نه پرېږدي ګاډي ته نه راکوځي ولې تاسې مزل کوئ داسې خلکو سره ولې خپل دین تباه او برباد کوئ ولې خپل شریعت تاسو د لاسه ورکوئ نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو حدیث را نقل کړي وای د الله د رسول نه تاسو شو چې کوم یو عمل په ټولو عملونو کې ډېر غوره دی وای جناب محمد رسول الله تو فرمایل چې مونږ په خپل وخت باندې کوله وای به دې تاسو کو چې به کوم عمل غوره دی وای نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې د مور او پلار سره نیکی کول په دریم ځل ته jihad ویل دی نو اوس دلته ته وګوره چې د ټولو عملونو نه غوره مونږ هغه په خپل ټیم دی او دا تر داسې کس سره تباه کړي په سورلۍ باندې یا دغه شانتې داسې کس سره ځان دکاندار کړي د هغې سره مزدوري شروع کړي چې هغه ستا دین تباه کړي ستا مونځ تباه کړي د وجې نه څومره صاحبان چې دي که هغه د کمپنیانو مشران دي که د دوکانونو مشران دي که د سټورونو مشران دي په کار د هغه د خپل رعایت سره لاندې خلکو سره ښه سلوک وکړي منځونو